هغه ورځ رانه چا تپوس وکړو چې دا حکومت په دې ملک کې کنټرول ولی نشي کوله، ملک ولی نشي کنټرول کوله. مال ته په ایمان وایا تم غړ سانډای د کم سړی چې په خپل خزه وس نه رسی د هغه سړی په بل چا وس ورسی. کم خزه چې ستا خزه ده او ستا پاغي وس نه رسی نو ستا په بل چا سو وس ورسی. په حکومت ناست خلق ته وګوره خپل خزو نه ندي خبر چې کوم خوالاړي لندن ته لاړې که امریکې ته لاړې که فلپاین ته لاړې که منیلا ته لاړې چرته لاړه هغه زما بیګمه د ورځې چرته وه زه خو دفتر ته تللی ومه. نو کم بړوا چې د خپلې ښځې علاج نشي کولی هغه بړوا به د ملک څه علاج وکړي. په دې پاکستان داسې حکمرانان هم تیر شوي دي چې ښځه به یې بوډۍ وه بار ملک ته به یې نه شوه بوتلی نو لور به یې بوتله، لور به ځان سره پردو ملک ته بوتله پردو لونډانو ته خودو د پاره. نو مالکم حکمران چې د خپلې ښځې علاج نشي کولی هغه حکمران به په ملک کې څه کنټرول وکړي او ملک به څه کابو کړي. بیګا د حیات آباد یو دکاندار راغلی مال بازار هم څنګه دی ویل ډېر ښه دی. مال څنګه ښه دی ویل زمونږ بازار خو په ښځو ښه او د ښځو یو لوی هڼ لګېدلی پکې. نو باړه خو خدای غرقه کړه د ښځو د هڼ د لاسه اوس د حیات آباد نمبر دی. اول لوړګې او لوړګې خدای غرق کړو ورپسې باړه وه باړه خدای لو کړه اوس د حیات آباد نمبر دی چې د دې ګوډۍ به تر کومه پورې الوتي. نو عرض مې داو چې د خپلو خلو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه څه کار کوي. کم خدای چې نن کابل راګیر کړی دی د کابل نګیر چاپیر قبایل گیرو په لکونو پکې تباہ شو. اوس د کابل خار خدای راوړي. عثمان خلق تپوس کوي چې د کابل بس کی مال د کابل بس کی. کابل د عوامو په سر کې چې الله دومره خوروا نه دا چولی او دومره مازغه پکې نه دیخي چې کوړان دي مونږ جنگ کولو خو د روس خلاف هم کولو چې دا اوس مونږ جنگ ولی کو چې دا سوچ کم قوم او کم عوامو ته نه ورځي هغه عوام داسې تباہ دي که داسې نه ده. اوس هغه عوامو د پاکستان چلونه زده کړي دي او تلي دي. هغه لیډرانو د پاکستان د لیډرانو چلونه زده کړي دي او تلي دي. څنګه چې د پاکستان لیډران دلته قوم ګډوي او بیزوګان او میلوګان ته جوړ کړي دي داسې بیزوګان او میلوګان د کابل د عوامو نم د کابل لیډرانو جوړ کړ کنه. دای بنجم دی او دای منجم دی او دای پلانې دی او دای ډنګړې دی روزانه پکې پسونو مړ کیږي. نو کم قوم له چې سوچ نه ورځي چې زه اوس ولې جنګ وکم ولی کم شي د پاره چې ما جنگ کولو خو لاره کنه
نو هر یو ډله خپل لیډر لا کوشش کوي چې په دغه لال خان دې زما لیډر کینی. خیال دراغه نو داغه قوم بم دا حالي. اول د قبایلو عوام پاکستان ته مهاجر شویو، اوس د خار عوام را شروع شي. او دا لاس د چا دی؟ لاس د چا دی؟ لاس پکې د امریکای دی. امریکا دا غواړي چې په دې کابل کې د زما بلاک وي او زما اډه دی وي. الته پوزیشن داسې روان دی چې چرته داسې ونشي چې نیم سایډ د کابل صوبه سرحد سره نشي او نیم سایډ د کابل چې د روس سره نشي. چې دا پوزیشن جوړ نشي تاسو به ګورئ نه به شپه او نه به ورځ یو ډز غلط امریکا براشي او په کابل کې بدر تکینی او خپل اډه به جوړه کی لکه په کویت کې چې څنګه جوړه کړه. ستا پاکستان خبر نه ده. دا مونږ وزیر اعظم صاحب چې ده دا هم په 16-15 نه ده، خو د اوسپنو نه را پاسولو وزیر اعظم یې کړو. خیال امراغی دي ځکه چې دا خو د سریه کاروباري سړی او نو دله د اوسپنو چل خورځي. پاکستان نظام چلولو چل دله نه ورځي. ابلی صدر صاحب چې دی د خیر په غونډه ناشته اخو دغه لناشته چې کزماته څه خطر پیکيږي ګلاس باور کوم او حکومت به ختموم بیا به بل جوړم کبل د څه خطر پیکيږي ګلاس باور کوم په دغه کې به زما عمر تیر شي. عادل ناشته او د عادل ناشته الته وګوره په یورپ کې مسلمانانو سره انګريزانو سال جوړ کړي دي او په پاکستان کې لګیا د ډمو ته فنکشنونه کیږي او ډمو ته ایوارډونه ورکړل کیږي. د کابل مسلمانان سره د وړو وړو سرو تیکو ماشومان را مهاجر شو او د یونیورسيټي په سرکو پراته دي او دلته په نشترحال کې ډمو ته ایوارډونه ورکړي کیږي. تو نالت په داسې قوم وي چاغي بداوي چې مونږ هم حکومت شته په ملک باندې او مونږ د چا سوري لاندې ناست. تو نالت په داسې قوم. او تو نالت په داسې قوم وی چې داغه قوم په دې ورځو کې به اړه خوشحالي هم اوغواړي. چا تو نالت په داسې قوم وی چې د دنیا نه غیر چاپیر د مسلمانان په اور کې پراته دي او دا قوم اوسم چې د ټولش په وی سي ارونو تناست وی او ګډې دوړم توبونو تناست. تو نالت په داسې قوم په داسې خزو دی وی په داسې نرو دی وی په داسې نوجوانانو دی. تو نالت پرونه موکته دا خون بابا په دیره کې درته سخخ شوی دا خون بابا په دیره کې درته سخخو 50 میزایل او 400 هند گرنیټونه ستا د پیښور کمپلیټ د تباہی اسباب جوړو کمپلیټ. پنځوس میزایل چې په پیښور را خوشی کې پیښور کې بلوټه لاندې باندې پاتې نشي او 400 دستی بمونه دا خون بابا په ادیره کې درته یخي. پرونه خبره ده تاسو ده ها صاحب ودونه کوي او لارو کې خزي کې نه وي او صاحب رب ګړېږي په لار صاحب خزم ګړېږي او نرم ګړېږي پته بم نه لګي چې کوم خواو تخت
اور در نبل دے غیر چا پیر اور تاسو پزان پوئیږئ نه دین او مذهب او اسلام پورې مسخره کوي ټوکی کوي ورپورې اسلام نوم در باندې بد لګي قرآن پورې ټوکی کوي ټول ژوندم د سنتو خلاف ته ټول ژوند تاسو خپل ودونه وګورئ د سنتو بوی پکې وي بوی تاسو خپل مړی وګورئ د سنتو بوی پکې ولی نه دا صابونونه نوړو ورسره دا صابون ستا کپره دغه پلار او نیکو خوره دا ته چې دیروله صابون وړي دا اسقاط ستا کپره اوچیچی په دې صابون چکه یو روپے دو روپے اسقاطونو باندې دا د ډمې زوی تخلاصې په قبر کې دا پو خرامي په صابون چکای خدای سپینای او پاکای دا چې په یو لقمن صابون وینځم دا نه پاکیږي دا د سور بچي او چې ګوره زیبه صابون پیټای بروانه یو ګوړه بروانه زمونږ په دره کې ور سره د غنمو شکورونه روان کورم روان شداد څه کوي په غنمو کې مالګه میخي ما چې دا منکر نکیر بسکیه څه چل بکای یو آرامتوب نه دی د دې قوم دا د سړی ځامن نه دی بالکل مړی د دوی شرمې درې دی مړی وشو بس کوته ورته کناو یو سلور ځل په الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر و لري کوي واده دې بس کار اخلاص وا نل تواده دې یو هڼ جوړی سه د ترور ول نکریزي وروړي د ماما خزه نکریزي وروړي کوي کنه کوي سټیو باسا دا ولنن مامی نکریزي وروړي دبلې ور سره او سبا ده تور مخي ور سره وړه موړې په مخ مګلیو